ګوري محترمو د رزق وعده الله تبارک وتعالى په خپل کړی دا چې هر یو متنفس، هر یو ذی روح، هر یو سا اخستون کې هغه زناور دی او که انسانان دي، او په انسانانو کې که هغه مسلمانان دي او که هغه کافران دي او که مشرکان دي، که هغه هر څوک دي، که هغه هر زبان والا دي، که هغه هر ملک وطن والا دي، لیکن د ټولو ته رزق وعده الله تبارک وتعالى کړی دا چې دوی ته به خوراک سکاک او دا روزي دا به زه ورکوم. خو لیکن بیا د هر یو انسان خپل یو مزاج وي، خپل یو فطرت وي. هر یو تنده غواړي په دوی کې چېرې زه د امیر ترین شخصیت جوړ شم، زه د دولتمن انسان جوړ شم، ما سره د موټرې وي، ما سره د بنگلې وي، زما د جایداد وي، زما د نوکر چاکر وي. دا د هر یو انسان یو خواهشات وي، تمنا وي، ارزو وي دده. نو دغه ارزو او د تمنا پوره کولو دپاره د پیسو ضرورت دی. او نن سبا که موږ تاسو وګورو تنګدستي ده، بېروزګاري ده، بېبرکتي ده. نو دغه تنګدستي او بېروزګاري ختمولو دپاره یوه ډېره اهمه وظیفه در سره شیر کوم. خو هغه وظیفې دپاره شرط دا دی چې د دې نه وړاندې یوه خبر درته کوم. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم یوه دروازه د رشته دارانو د راتګ دپاره بند شي، یعنې قطع تعلقي وکړي خپل رشته دارانو او اقاربو سره، خپلو خپلوانو سره. او بله دا چې په دغه کور کې ماسخوتن خلک ناوخته وده کېږي، یعنې لیټ وده کېږي، په زول ناست وي، ګپې شپې لګوي او سهار ناوخته پاسي. نو په دغه کور والو باندې تنګدستي، بېروزګاري، بېبرکتي به ډېره زیاته راځي. نو دغه وظیفې کولو دپاره اول شرط دا دی چې د ماسخوتنې به په وخت وده کېږي او د سهارې به په وخت باندې راپاسي او د سهار مونځ به په جمع سره ادا کوي. کله چې د سهار مونځ وکړو نو بیا د خپله طبع ده که سیر او تفریح دپاره، ورزش دپاره بهر وتلی نو هم ځان سره دغه وظیفه کولی شي. او که نه چېرته په جومات کې ناست وي د اشراق ټیمه پورې، نو دا خو نور علی نور خبره ده. نو هغه وظیفه دا د محترمو چې الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. دا چې څومره وایي د دې شمار معلوم نه دی، تعداد معلوم نه دی. که 10 ځله دې وویلې، که 20 ځله دې وویلې، که 100 ځله دې وویلې، که 500 ځله دې وویلې، که 1000 کرته دې وویلې، څومره چې دې وویلې عمره به د ستا کار زر تر زره کېږي. تنګدستیا به دې ختمېږي، بېروزګاري به دې ختمېږي، د کور نه به دې بېبرکتي ختمېږي.